بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کو پشتو سمجھ نہیں آتے ان کے لیے میں پروگرام کے آخر میں تھوڑا تفصیل بتاؤں گا. گرانو کتون کو زدل د راغلی ما پېښور سره نږدې چې شیرپو هسپتال دی او د شیرپو هسپتال سره قریبا داسې کیلومتر فاصله کې چې د دې کلي نوم دی سفید ډیری او د محلې نوم دی لنډې کندې. دا نوم به تاسو ته عجیبه غوندې لګي خو د هر ځای یو خپل نامه وي. زه دلته کې راغلی ما زموږ سره په څنګ کې چې کوم بزرګ ناست دی او کومه زموږ مورکۍ ناسته ده نو د دې درد د دې فریاد د دې جړا زه دلته کې راغوښتی یم چې زموږ هر پروګرام چې کوم وي نو هغه د غریب د مرستې دپاره وي او زیاتره خلک بیا دا خبره کوي چې یاره مسافر نو دا پروګرام خاص د مسافرو دپاره نه وي دا هر هغه کس دپاره وي چې کم سرمایه دار وي او خپل څه وس دس لري او هغه د دې خلکو سره په هغې کې څه مرسته کوي. د دې کورنۍ نمبر به زه په د پروګرام په اخر کې ورکوم. تاسو به د دې سره کانټیکټ کوئ څه نه څه مرسته به تاسو د دوی سره خامخا کوئ که نه شئ کولی دا پروګرام مخکې شیر کړئ کیدای شي ستاسو په وجه باندې د دې سره څوک نه څوک څه نه څه مرسته وکړي نو موږ به په خپله د مشر نه د دې مور نه دوه درې خبرې اورو. او بچي دې څونه دي؟ شپږ لونیان یې ما د خدای مې زوی دی. یو دې زوی دی. د هغه عمر څونه دی؟ د هغه عمر تقریبا داسې یو 23-25 وي. هغه کار کسب کوي؟ هغه د نیتوب کار کوي او چې راشي مازدیګر بس د ما په لاس د ما په بدن باندې د ما په ګولو باندې بس هغې کې لاړې شي 50-60 روپۍ ته د لاس ته لاسه زه کاردار یم. دا ستا لاس چې دا زخم دی او دې باندې دا مرخم لګېدلي دي دا د څه د وجې؟ دا زه تللی یم دې هسپتال ته شیرپا هسپتال ته تللی وم دا بل لاس مې خوږېدو نو ما ځکه چې تستنه منه راله یا راله ګولۍ مو لرېږي هر کې البته کې تستنه نو ستنه خرابه شوه چې ستنه خرابه شوه چې شپه مې راباندې ګډوډه تېره شوه بیا مې راباندې تېره شوه په سبا لاړو نو ډاکټرانو ویل د باباجي دا ولې مې دا کو دا ستاسو کې لوټه کې ستنې حوالې راله او مله خرابه شوې ده دې له خو دا دونه پکارو چې ایمرجنسي کې شوې خیر دی اب هم زما ډاکټر زما ورور وي هغه راسي ما شل 15 روپۍ په درس باندې لګولې د شپې هم ته جاړه او د ورځې جاړه د دنیا د خدای ګولې پندونو ګولې چوم او کار نه کوي پندونو ګولې چوم او کار نه کوي. دا ګولې دا دوايانې تاسو واچوئ د دې نه ډېرې چې د دې نه ډېرې سره مې ولوخ کې 800 مې ولګ کړی خو ته یو ډاکټر داسې ونه ویلو چې مثال خبره خیر دی هم د خدای طرفه وه او باقي ته اخلاص موږ به ستا خدمت کوو. په هسپتال کې یو ډاکټر هم داسې ونه ویلو چې دا موږ د نرس نه شوي د خیر دی باباجي نه خبر نه شي موږ به ستا علاج کوو ته راځه ما ته وي داخل شو نو زه په څه باندې داخل شوم په هسپتال کې خوښ داخلول نه کېږي په پیسو سره کېږي. زما دوی ورکوټ دوی د نیتوب کار کوي 500 روپۍ له وګټي له نو ګټي چې راشي زه ورته یم بچې لاس مې خوږېږي زه ورته یم بچې لاس مې خوږېږي نو ما ته ویل الله ستا لاس سره څه وکړم چې لاړ شو پرچه وکړو اول ته هغوی وګورو ما ته وي دا ولې زه ورته یم دا ستاسو لاسه یو ډاکټر داسې نه وي چې خیر دی بچیا چې څه وشو او باقي به موږ ستا خدمت کوو. نو زه د 2010 نه بیمار شوی یم زړه بیمار یم د شوګر بیمار یم او 50 روپۍ زه کاردار یم ما ته مثال شپږ جینۍ کوي شپږ د الله نه ما خري بانګ وي او دا 2 جینۍ د ما نه غواړي د ما د 1 روپۍ وس کې نشته چې ما سره څوک امداد وکړي او ما سره څوک تعاون وکړي چې دا څنګه چللی زموږ د خور سودا چې بس چې څه قسمت یا خدای راکړي کني بس صبر د جینۍ کوي ټولې او بس هلک باریک هغه هم 4 روټۍ یوړه کوي مې زړه بس همداسې وي د مالت خلک دي ټولو ته پته دا دې سره خدای خو که دې وویل چې یاره موږ به خیر دې له دغه وکړو نو تاسو ته به خیر دې اسانه شي نو ما زه خدای له ورسره خو کې چې دونه دغه را سره کوي منډه را سره کوي چې دې موږ هسپتال له بوځو داخلوي نو موږ یې نه شو داخلولی پیسو وس هم نشته چې بس څنې دارو ولو کې واپس راشو دارو راوالو او بس کور ته راشو مغه چغې سورې به وي دا لوڼه مې غټې به ته خفه کېږي موږ به ته خفه کېږو او دغه زوی مې چې راشي هغه ورځې ګاډي نه لړه شو
ستنې لتلو او دا پتون یې تک شین دی دې ټولو ته پته ده زموږ وروڼه خویندې دي د مالته چې پتون یې شین هم دی وګورې د ګوډې لاسونه سر یې خوږ شو او دی بیا هم دوکان ته 4-5 ورځې بس لاړو بس جینکې دې سوی نه بس شکر دی بس په خولې لاسونه یې خلي که هر رنګه حالات یې تیر شي لکه نن سبا خو چې کومې ینګ جینکې وي نو هغه وایي چې یاره دا د مطلب اختر دپاره ماله دا واله ماله دا واله ستا لوریانې ماشاءالله دا خبر نشته خپل پلار هغه بیماری او غم او درد ته خفه شي خو غږ نه کوي ډېر خفه کي یو وړه لور مې ده او هغه هم داسې خفه شي چې راته هم ویم تاسو خپل پلار ته نه ګورئ پلار نه وینئ یو ورور هم دی موږ له رزق پیدا کړي که موږ له ده وګینو دا خلک چې به دا یو پکې الله پاک دغه کړی چې ستنې لتلو ما به له خپله ستنې ووایي کله هسپتال له بوځو او چې داخلې نو موږ د داخلې بس نشته ګینه د بیماري به لکه کنټرول وه خو بس کور کې چغې وی او چغې وی زموږ په سر کې بالکل چغې شي چې جینکې خرابې شي که زه یم زه به ته ګډه وډه یم دا قرباني را روانه ده جینکې خفه کېږي هر اختر نه بس الله ته مهربانه به چې خدای به مهربانه شي الله پاک هر څه کوي بس موږ هیڅ هم نشو کولی لکه تاسو اختر را روان دی قرباني را روانه نه تاسو د جینکو دپاره کپړې پیزه هیڅ هم نه دي کړی الله شته هیڅ هم نه دي کړی او کېږي څنګه به وکړي که تاسو سره پیسې راشي نو هغه هم لوریانې د هغوی چېرې زموږ د پلار دپاره دا پیسې والي هغوی به هم لکه هغه خپل پښتو او هغه خپل پلار هغه خپل مینې محبت ته به ګوري هغې ته ګوري دغه بس چې خفه کېږي هېڅ هم نه وي خو بیا مړه کې خو خفګان راځي که نه مور څنګه چې تاسو دا خبره وکړله چې یاره زما 6 لوریانې دي د دې نه مخکې کاکا هم دا خبره وکړله چې یاره د 2 لوریانې چې کوم دي نو د هغې مونږ ورکړي دي خو زموږ څه وس دس نه رسي نو د هغې ودونه کله دي دا یې ودونه خو د اختر نه پس دي او زموږ ورته یو ذره دونه بس نشته چې رانې غواړي چې موږ ورته ښه نارېږو چې زموږ یو ذره بس نشته دی بس اوس د دې غټ اختر نه پسې ودونه د دې غټ اختر نه پس دي نو مطلب دا چې د دوی کویدنې دواړو کویدنې شوي د دواړو کویدنې شوي دي او زموږ دونه غریبي ده موږ هېڅ نشو کولی مونږ ایله بس دونه دغه 200-300 ګټي چې بچې مې چې په دې بابا لګي مونږ نور څه دا رقم لګي هېڅ دا رقم نه لګي مور څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې زموږ وس نه رسي خدا ناخواسته بالفرض که تاسو سره د دې بچیانو د ودونو دپاره لکه که تاسو د دې ودونه په اوبو څکلو باندې لکه په اوبو باندې هم د دې واده کوئ چې یاره خلکو ته یې چې یاره اوبه وڅکئ پکې که په هغې هم تاسو د دې ودونه کوئ آیا دونه پیسې تاسو برداشت کوئ شئ چې دې واده پې وکړئ بس بیا به ناست وي بس پاتې به بیا چې زمونږ بس نشته نو بس دغه خبره به بس نو بله خبره خو بله نشته نه جوړېږي او قرض خو څوک راکوي نه راله د 2 جینکو بوج موږ نشو چتولی د یو هم نشو کولی دا خو لا 2 جینکې دي د مور دا مطلب دی که بالفرض زما د بچیانو واده زه په 15,000 روپۍ هم کوم نو چې 15,000 روپۍ زما سره یې نو زه به یې ولګوم لکه واده داسې نه خلک وایي چې یاره شریعت کې واده داسې نه لکه دوی لکه فی سبیل الله هم واده ورکوي نو دا 15,000 روپۍ خو به په دواړو ودونه لګي که نه او چې هغه هم د دې سره نه نو د مور خبره ده چې بیا به ناست نو تو میں آپ لوگوں سے امداد کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس گرانے کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں تاکہ ہم اس بزرگ کا آپریشن کریں یہ ٹھیک ہو جائے یہ آپ لوگوں کو دعائیں دیں ان کی بیٹیاں بھی آپ لوگوں کو دعائیں دیں ستاسو ورو ستاسو همدرد آینه د کلتون د کیمرمین وکارجانی سره ستاسو نه اجازه غواړي خاط او بعد سه الله فامان